نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آيات نمبر اتم نهم او لسم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سورة بقرة دا ډومبي شل آیاتونو کې ډومبي آیات کې الله پاک د قرآن باره کې ذکر کوي چې دا د هدایت سرچشمه ده. ډومبي دوه آیاتونو کې چې دا د هدایت سرچشمه ده او په دې کې شک نشته. بیا په درې آیاتونو کې الله پاک د قرآن د هدایت د سرچشمې منونکو ذکر کوي چې دا کوم کسان دا مني دا غي ذکر کوي ایمان والو متقیانو، او په دوه آیاتونو کې الله پاک دا هغه چا ذکر کوي چې هغه دا نه مني او کفر کوي، او په دې وروسته 14 آیاتونو کې الله پاک دا کسان ذکر کوي چې په خله باندې خو مني خو په ځل باندې دا غي کفر دی، په ځل کې نه مني، په ښکارا مني، په ډکه نه مني. دا هغه خلک دي چې هغه ته منافقین ویل شي. منافقین په مکه مکرمه کې نه او په مدینه منوره کې منافقین وو. دا خلکو چې دا د ضد نه او د عناد نه په ظاهره باندې خو بیا چې موږ مسلمانان یو خو په زړه کې کفر وو. مدینه منوره کې دوه غټې ډلې وې، ته خزرج ویلی شي بل ته اوس ویلو. درې پکې د یهودو ډلې وې، یو بنو قنقاع او یو بنو نذیر او یو بنو قریظه وو. خزرج د بنو قنقاع سره ورورولي وه او د بنو نذیر او بنو قریظه د اوس سره ورورولي وه. کله چې نبی علیه السلام بارک مدینه منورې ته راغی نو دا د انصارو د خزرج او اوس والا انصار چې کومو دې ټولو د نبی علیه السلام بارک باندې ایمان وروړو زیاتره خلکو، او د نبی علیه السلام بارک استقبال یې وکړو، هرکلی ورته ووی او په اسلام کې داخل شو. د دې نبی علیه السلام د تلو نه مخکې د دې خزرج یو سردار عبد الله ابن ابي دې کې مشر و، هغه ډېر طاقتور او مضبوط سړی و، صاحب حیثیت سړی و. نو اوس هم په هغې باندې امنا وسلم لا کړې وه چې بس مونږ هم دې منو او د ده سرداري مونږ هم منو. نو دوه ډلې پې یوځای شوي وې، نو بس هغه ته د سردارۍ تاج په سره و چې دغه دوران کې نبي علیه السلام بارک هجرت وکړو، مدینې منورې ته راغی. نو دغه سرداري خو مطلب دا چې هغه خوبونه د کوم لیدل نه خو لاړل تس نس شو. نو هغه کار د په زړه کې و چې هو دا خو زما نه سرداري لاړله. نو ده په د یارې نه چونکې ټولې قبیلې غټې زیاتر خلک مسلمانان شوي، نو د هغې د یارې نه او د ملامتیا د وجې نه چې دا اوس به دا خلک وایي چې د سردارۍ د وجې نه د ایمان نه وړو، نو په ظاهره د ایمان راوړو خوړو د نبي صلی بارک سره دشمنۍ ډکو پړه کې هغه نفرت او دشمني د اسلام سره وه. عبدالله ابن ابي رئیس المنافقین به ورته وي. نه د ځان سره داسې ملګري ډله برابر کړې وه په هغه وخت کې مدینه منوره کې، ابه د ده سره ملګري وو، ابه د ده ملګرتیا کوله. د هغې ذکر په دې آیاتونو کې الله پاک کوي. او په یهودو نصاراو کې په یهودو کې په هغه زمانه کې یو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی او نور ته الله پاک شروع کې دغه توفیق نو ورکړي. نو دې کې آیاتونو کې الله پاک ذکر دغه منافقینو خاص کر کوي. ومن الناس بعض د خلکو نه من هغه دي یقولو چې وایي آمنا بالله موږ په الله باندې ایمان راوړی دی، وبالیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې موږ ایمان راوړی دی، وما هم بمؤمنین خدا ګوره ایمان والا نه دي. الله وایي چې دا ایمان والا نه دي، حالانکه په خپل ایمان راوړو خو الله پاک دغه زړونو نه خبرو الله پاک دا ایمان والا نه دي. یخادعون الله دی دوکه ورکي الله لره، د دوکې کوشش کوي الله سره الله له دوکه ورکوي. والذین آمنوا او ایمان والا له دوکې ورکولو کوشش کوي. وما یخدعون خو دوی خو چا هم دوکه نشي ورکولی، دا خو غلطه خبره دی، خو دوکه نشي ورکولی. که دوی په خپله زړه کې دا وایي چې مونږ دوکه کوو، الله دوکه کوو، مونږ مسلمان دوکه کوو، نو دا خو دوی هغې نشي دوکه کولی. هغې ته به څه نقصان ورسوي، هغې ته به څه تکلیف ورکړي، هغې ته به څه کمې ورکړي. الا انفسهم دوی خو ځان له دوکه ورکوي، دا خو دوی ځان دوکه کوي. وما یشعرون دی پوهېږي نه ولې چې ایمان نه دي اخره خاتمه یې خرابېږي، عذاب ته به ځي، جهنم ته به ځي، خپل ایمان یې خراب کړه، خپله دنیا آخرت یې غرق کړه. دور چاته مسلمان ته نقصان ورسو، نو دوی چا له هم دوکه نه ورکوي، دوی ځان له دوکه ورکوي، دوی نه الله له دوکه ورکوي نه ایمان له دوکه ورکوي. فی قلوبهم مرض دوی په زړونو کې مرض دی، بیماري ده، مرض د منافقت دی. دا منافقت چې دا منافقان د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په وحی باندې معلومو، خو د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې نه وروسته اوس په عمل باندې معلومیږي. او په موجوده زمانه کې هغې ته ملحد ویلی شي، زندیق. هغه دا دی چې په ظاهره باندې زه مسلمان یم، نوم یې د مسلمانانو په کور د مسلمانانو کې پیدا وي، خو کله به یې قرآن کې دا آیات داسې دی
او کله وایي د نبی اسلام مبارک په جون کې دا مسله داسې وه او کله وایي دا قرآن کې دا الفاظ غلط دي دا ټیک نه دي کله په قرآن اعتراض کوي کله د نبی اسلام مبارک په ذات اعتراض کوي کله په حدیثو اعتراض کوي کله په ورځ د آخرت اعتراض کوي کله په قبر په عذاب باندې اعتراض کوي کله د الله په ذات باندې اعتراضات کوي نو دا ملحد دي دې ته زنديق وایي په نوم باندې مسلماني او عمل وینا خبرې د هغه د کافر وي د کفر نو دا خلک هم هغه د منافقینو دا هغه هم د هغې یوه ډله ده کافر دي د دوی په زړونو کې مرض دی او کافر دپاره هغه وخت کې منافقینو سره نبي صلی الله جهاد به نه کوه هغوی به نه وجل او نه منافق په وجه ولې ځکه چې په ظاهره باندې به کلمه ویله نو په ظاهره کلمه ویله چونکې د زړه نه خو الله خبر او الله پاک ورته ویلي و چې یاره دا منافق دی نو نبي علیه السلام مبارک د هغې د مرګ حکم به نه کوو فی قلوبهم مرض په زړونو دوی کې مرض دی بیماری ده فزادهم الله مرضا چې دوی په خپل منافقت باندې ټینګ ولاړ دي د هدایت کوشش نه کوي د هدایت طلب کوشش نه کوي د الله نه هدایت نه غواړي او نه د هدایت لپاره جستجو طلب کوي الله په دې د مرض نورم سیوا کوي فزادهم الله مرضا الله دې مرض نورم سیوا کوي ولهم عذاب علیم دې عذاب دردناک دی بما كانوا یکذبون په سودا سره چې دروغ وایي او تکذیب کوي کذب کوي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر ما هم بمؤمنين بعض د خلکو هغه دي چې وایي موږ ایمان لرو پر الله باندې پر ورځ آخرت باندې خو دوی مؤمنان نه دي یخادعون الله دې دوکې کوشش کوي الله ته دوکې ورکولو کوشش کوي والذین آمنوا او د ایمان والو لپاره دوکې ورکولو کوشش کوي وما يخادعون خو دوی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر خپل ځان ته دوکه ورکوي وما يشعرون او دوی نه پوهېږي فی قلوبهم مرض پزړونو دوی کې مرض دی فزادهم الله مرضا نو زیاتي که الله پاک مرض د دوی لره ولهم عذاب علیم او دوی له عذاب دردناک دی ما کانوا یکذبون په سبب دا سره چې دوی تکذیب کوي دي دروغ وایي وما علینا الا البلاغ